ان الدین عند الله الاسلام. الله چې زمونږ او ستاسو دپاره کوم دین غوره کړی دی هغه دین اسلام دی. د اسلام د انسانانو په مابین کې یو جوړ پیدا که. مثال به درله درکم، د انسان دا وجود د مختلفو اعضاو نه دا جوړ شوی دی. د سترګې کار دا لیدل دی، سترګه اوریدل نشي کولی، سترګه خبرې نشي کولی، خو د غوږ کار اوریدل دغه لیدل نشي کولی. اوس دا اوریدل او لیدل جدا شی دی بلکل د یو بل ضد. خوله خبرې کولی شي خو دا لیدل نشي کولی، دا اوریدل نشي کولی. کم کار چې خوله کوي هغه سترګه نشي کولی. خپو باندې خو ګرځېدی شي خو خپې لیدل نشي کولی، خپې اوریدل نشي کولی. د هر اندام کار جدا جدا دی، هغه کار کوي چې بالکل د یو بل ضد دی. خو چې کله دی اندامونو کې روح وردن نشو، د انسان کې روح وردن نشو، دا ټول اندامونه را یو ځای کړل. که د انسان په سر باندې درد راشي او د درد د وجې نه د انسان مجبوری، د درد د وجې نه انسان تنګي، نو د خپې ډاکټر له په خپله باندې روانوي، دا مجبوری دی چې ډاکټر له به ځي. چته خپو دو نوی چې درد په سر دی، پرابلم سر ته دی او زم دی زه دا زما کار نه دی، سر پیشه او کار پیشه نه چې په سر درد دی خپې به روانوي. غیر اختیاری به د سترګو نه ورسره اوښکې هم روانې شي، حالان کې سترګو دو نوی چې درد په سر باندې دی او زما څه کار دی چې زما نه اوښکې ځي او زه جاړم، د سترګو نه هم اوښکې روانې شي. د خولې نه هم ورسره ویش ویش الفاظ ورسره خیږي، د خولې نه هم هغه الفاظ د دردمندۍ خیږي، حالان کې درد په سر دی. په یو سر باندې درد راغی، خپې هم ورسره بې قراره، خوله هم ورسره بې قراره، د سترګو نه هم اوښکې روانې دي. رونو دا جوړ د دې اندامونو په دې مابین کې څه پیدا که؟ دا روح پکې پیدا که. روح پکې وردن نشو، د یو اندام هغه غم، هغه د بل اندام غم او فریاد دی. چې کله د انسان نه روح وځي، دا ژبه په منځ باندې کټ کوه، د سترګو نه به اوښکې توی نشي. خپته کټ کوه، خوله به فریادونه کي، سترګه ترې نه وباسه، خوله به فریادونه کي. حالان کې هم هغه اندامونه دي، خو هغه جوړ چې کوم شی راوستی هغه روح پکې نشته. دغه رنګ د انسانانو په مابین کې چې محبت راوسته دی او جوړ راوسته دی، دا دین اسلام راوسته دی.